السلام علیکم. د دې ټولې دنیا د مسلمانانو د سعودي عرب سره یو ډیره مینه ده، لګاو دی، جذباتي وابستګي ده، ځکه چې هلته کې خانه کعبه ده، هلته مسجد نبوي دی، هلته د رسول د خدای روزه ده، هلته د رسول د خدای کور دی، ژوند یې تیر شوی دی، د اسلام شروعات د هلته نه شوي دي. نو هر مسلمان د سعودي عرب ځمکې ته ډیر په قدر په نګاه سره ګوري، او زمونږ غونته خلک چې لري دا مو د زړه ارماني چې مونږ حج له لاړ شو، عمرې له لاړ شو، زیارتونه وګورو او هغې ځایونو ته د برکتونو ځمکه وي. خو اوس هلته کې تبدیلیانې شروع شوي دي او تبدیلیانې د هر اسلام پسند دپاره ډېر د تشویش په نظر ورته ګوري او مغرب پې ډېر خوشحاله دی. چل دا شوی دی چې کله نه د محمد بن سلمان ته اختیار میلاوېدو واله دی، هغه نیکسټ کینګ کیږي، نو د هغه پالیسیانې د ماډرن سعودي عرب دي او هغه وایي چې زه دا غواړم. یو انټرویو ما مخکې کتلی وی، یو 2 کاله مخکې، نو هغه وایي چې زما دا خواهش دی چې څنګه یورپی یونین دی بارډر ختمي دي، دغسې د عرب یونین جوړ شي او بارډر دی ختم شي او ماډرنایزیشن دی راشي. د سعودي عرب معاشره ډیر قدامت پرسته وه، شریعت پکې نافذ و. مونږ به وی چې ګوره شرعي لا ده، د غل نه لاس کټ کوي، د قاتل نه سر کټ کوي، منشیات والا نه سرونه کټ کوي، او یو مونږ به وی چې دا د اسلام باندې چلیدو والا معاشره وه. ښځو باندې د پردې پابندي وه، نامحرم نه بغیر به نه شوې تلې، په هوټلو کې د ښځو د نامحرم نه بغیر پاتې کېدل منع وو، ډېر زیات ډرایوینګ ښځو نه شو کولی، ډېر شیزونو. خو د تیر یو کال کې ډېر تیزی سره چینجز راله او هغې کې دا راله چې د ښځو دپاره نامحرم شرط ختم کو، د ښځو د ډرایوینګ پابندي ختمه شوه، ښځې اوس جاب کولی شي په مختلف آفیسز کې، او ښځو دپاره هلته سینماګانې کولاوی شي په سعودي عرب کې، میوزیک کنسرټ شروع دي، ډېر د دنیا نه د یورپ نه دا غټ غټ فنکاران سړي او جینکې ځي او هلته کې ډانسونه او د دې پروګرامونه کوي. یو میاشت مخکې سعودي عرب کې یو ناشنا کار شوی و چې اولنۍ شرابخانه کولاو شوه او هغې دپاره هغوی دا جواز وکړو، لایسنس یې ورکړی دی چې دلته کم غیر مسلمه راځي، د بهر نه سفارتکار راځي یا ټورست راځي، د هغوی دپاره به د دې اجازه دي. خو تاسو ته پته ده چې داسې شیزونه بیا د غیر مسلمو نه سیوا مسلمانان استعمالي. نو یو دا کار شوی. خو پرون یو ډېر عجیبه کار وشو. پرون د جمعې په ورځ په سعودي عرب کې د زنانو د لمبلو سوټ، ایته سویمینګ سوټ وي، د هغې او بیکنی ورته وي، د هغې یو فیشن شو شوه چې دا ډېر ناشنا کار و، ځکه چې اول خو به ښځه داسې نه شوه راوتي، اوس د لمبلو په سوټ کې د هغې فیشن شو کیږي او په سعودي عرب کې کیږي. نو هلته کې چې هم کم اسلام پسند خلک دی یا ټوله دنیا کې دی، هغوی ته به په دې باندې تکلیف رسېدلي چې سعودي عرب خو مونږ د برکتونو ځمکه وه، د رحمتونو ځمکه وه، او په هغې باندې اوس دا ارسو شو، او مغرب به پرې ډېر خوشحالي چې مونږ د سعودي عرب هغه اسلامي معاشره کې سوري وکړو او اوس به هلته کې هم ښځې په بیکنیز کې ګرځي، په سمندر په غاړه به وي، لامبي به، دا شیزونه به کوي. نو دا 2 مواقفه دي. ما وی چې ستاسو مخې ته یې کېدم چې سعودي عرب کې ډېر تیزۍ سره تبدیلیانې را روانې دي او الله دې په ټولو باندې رحم وکړي او الله دې هغه وکړي چې د مسلمانانو پکې خیر وي. کمنټ په دې ویډیو لازمن وکړئ. څوک چې په سعودي کې دي هغوی به دا مشاهده په خپلو سترګو هم کړي چې هلته څومره تبدیلي راله. دا ویډیو ډېره شیر کړئ او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.